هغه تحریک کو راوچت شوی دی د هندوستان د ایست انډیا تحریک ختمیدونکي علماء دیوبند دي. هغه دا اکبر بادشاہ حکومت چې ختم شو او په دغه باندې د انګریزانو حکومت راغې د هغې د ختمیدلو د پاره تحریک شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله چلولې دی. شاه ابدالي رحمه الله ته خط شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله لیږلی دی. هغه نه پس بیا د هغه زامن راوچتیږي شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله، شاه اسماعیل شهید رحمه الله. دا تمام تحریکونه علماء دیوبند او د هغې نه بعد تحریک ریشم رومال، تحریک ترک موالات دا چا کړي د علماء دیوبند کړي. نو حضراتو علماء دیوبند د پاکستان مخالف نه دي. علماء دیوبند د پاکستان محافظین دي. په پاکستان کې کو علماء دیوبند आवाज اوچت کړي دي صرف او صرف د دې وجنا چې بی دینی د ختم شي. او د ذهن دا خبرم وباسما چې په علماء دیوبند باندې خلکو دا طعن او تشنیع کوي، دا عیب وي چې دوی د پاکستان مخالفت کړي. کله چې پاکستان جوړېدو نو علماء دیوبند مخالفت کړو، خو په پس منظر باندې څوک پوه نه دي. علماء دیوبند مخالفت کړو. په علماء دیوبند کې دوه ګروپه جوړ شوي. یو ته تانوي ګروپ وي د اشرف علي تانوي رحمه الله چې په هغې کې ظفر احمد عثماني رحمه الله، شبیر احمد عثماني رحمه الله داو. دویم طرف ته مدنی گروپ چې هغه کې حسین احمد مدنی رحمه الله، مفتی کفایت الله رحمه الله، تانوی رحمه الله، ظفر احمد عثماني رحمه الله، شبیر احمد عثماني رحمه الله. هغوی وی پاکستان دی جوړ شي او مدنی صاحب او د هغه ملګرو وینا وای پاکستان دی نه جوړیږي. وای ځکه د هغوی نظریه داوا چې منګه 10 کروڑه مسلمانانو لپاره دغه وړه شانتي ټوکړه راکړي. منګه دا وایو چې په هندوستان کې زمونږ نیمه حصه ورسیږي. دا د مدني صاحب نظریه وه. بل طرف ته تانوي رحمه الله، شبیر احمد عثماني رحمه الله هغوی وی نه مسلمانانو دپاره یو ځان له حکومت پکار دی، یو ځان له سلطنت پکار دی، نو مسلم لیگ سره ودرېدل پکار دی. علماو کو دغه قرباني نه ورکړې، اوس په مخ د ځمکه باندې پاکستان نه و. تاریخ نه څوک خبر نه دي او را لګېدلې دي په علماو باندې، علماء دیوبند باندې قسمه قسم عیب جنیانی کوي او دوی باندې طعن او تشنیع کوي. 1937 کې چې کله الیکشن وشو، مسلم لیگ دا پاکستان د جوړېدو دپاره دغه کوششونه شروع کړو، خو په 1937 کې د مسلم لیگ صرف او صرف 2 کسان پاس شوي. نو په 2 کسانو باندې خو ملک نه جوړېږي. او چې کله د 1946 الیکشن راغی نو بانی پاکستان چې تاسو یې د قائد اعظم په نوم باندې پیژنئ، هغه ته پته ولګېده چې پاکستان داسې نه جوړېږي، ځکه چې پنجاب والا خو ورسره متحد وو، خو دې خوا سرحد والا بلوچستان والا دا مسلم لیگ سره نه ودرېدل. نو قائد اعظم راولګېدو او علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله ته وی وای دا خلک راغونډ کې، دا خلک راغونډ کې ما سره کې چې منګه ټول یو شو او ځان له یو ملک جوړ کو. علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله، علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله وګرځېدل، تمام سرحد والا، تمام بلوچستان والا، پنجاب والا دای متحد کړل او په 1946 کې د مسلم لیگ 100% نتیجه راغله. دا غینه بعد بیا پاکستان جوړ شو. په 1947 کې کله چې پاکستان جوړ شو، علماء دیوبند پس خلک خبرې کوي. نن
د علماو شان چاته نه دی معلوم، ځکه ورپسې خلک خبرې کوي. ستا په پاکستان کې چې اول جنډا په دې پاکستان کې دا منګه چې اوس په کوم کې موجود وو دې ته به مغربي پاکستان وي، هغه بنگلاديش هغې ته به مشرقي پاکستان وي. د حکومت دا ناقص کارکردګۍ د وجې دغه ټوکړه زموږ نه تلې ده، دا هم د پاکستان حصه وه، هغې ته مشرقي پاکستان، دا مغربي پاکستان. د پاکستان اوله جنډا قائد اعظم راواغستله شبیر احمد عثماني رحمه الله چې دا دارالعلوم دیوبند جامع المعقول والمنقول ورته ویلې کېدو، هغه له ورکړله. لومبې چې جنډه خوځولې ده په مغربي پاکستان کې علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله خوځولې ده، او په مشرقي پاکستان کې چې د پاکستان جنډه اوچته کړې ده علامه زبر احمد عثماني رحمه الله اوچته کړې ده. نن خلک راپاسېدل وی علماء دیوبند دا د ملک غداران دي، دا د پاکستان غداران دي. نصیبه داسې نه ده، تا ته پته نشته دی. او کم خلک چې لاول مخالفین مو په علماء دیوبند کې د هغوی نظریه مې درته بیان کړه. کله چې پاکستان جوړ شو نو په 1948 کې د ډابیل مدرسه جامعه اسلامیه په بمبئی کې مدرسه ده، په هغې کې حسین احمد مدني رحمه الله چې په هغه باندې ډېر خلک دا بد وایي چې دی د پاکستان مخالف او د پاکستان د جوړولو انکار کو، هر وخت به د پاکستان مخالفت کو، چاته پته نه لګي. 1948 کې دغه جامعه اسلامیه ډابیل بمبئی کې تقریر کوي، چاته تاسو کو ورته وی د پاکستان په باره کې ستاسو څه خیال دی؟ په پاکستان کې تقریر نه کوي، په هندوستان بمبئی کې تقریر کوي، دې ته غیرت وایي. چاته تاسو کو وی د پاکستان په باره کې ستاسو څه خیال دی؟ تاسو خو د پاکستان مخالفت کړی دی. شیخ العرب والعجم حسین احمد مدني رحمه الله ورته وایي وای د پاکستان مثال د جماعت ته، یو ځای کې جماعت جوړیږي لا جوړ شوی نه دی، بنیاد ایښودلی کېږي، ضرورت نشته مخالفت کولی شي چې دلته جماعت مه جوړوئ، بل ځای کې جوړ کې. د مخالفت حق شته، خو چې کله جماعت جوړ شو او دانچه تیار شوا بیا هیڅ مسلمان له جایز نه دی چې د هغې مخالفت وکړي. نو د پاکستان مثال د جماعت دی. منګه د پاکستان مخالفت کړو چې نو جوړ، خو چې اوس کله جوړ شو نو په هر مسلمان باندې د پاکستان حفاظت لازم دی. دا هغه څوک چې څوک ورته زیات مخالف د پاکستان وي، حسین احمد مدني رحمه الله وي، او د پاکستان د حفاظت او د پاکستان سره ادریدل د علماء دیوبند د مخکنه طریقه ده. علامه عطا الله شاه بخاری رحمه الله، سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله کله چې پاکستان جوړ شو نو چا ورته وی چې ستاسو څه ملګري خو په هندوستان کې پاتې شو او څه په پاکستان کې پاتې شو، تاسو پاکستان کې پاتې شوې، ستاسو نور استادان نور ملګري چې دي هغه په هندوستان کې پاتې شو، اوس په څه کوئ؟ کو چېرې پاکستان او هندوستان په خپل منځ کې ونښلي نو تاسو به چا سره ودرېږئ؟ هلته ستاسو استادان موجود دي، حسین احمد مدني رحمه الله موجود دي، مفتی کفایت الله صاحب موجود دي. دلته په پاکستان کې تاسو پاکستان او هندوستان ونښتل، تاسو به څه کوئ؟ علامه عطا الله شاه بخاری رحمه الله ورته ناشنا جواب ورکوي، ورته وی صاحبه ستا خبره صحیح ده، حسین احمد مدني رحمه الله زما استاد دی، زما د سر تاج دی، د حسین احمد مدني رحمه الله هر خبره زما په سر او سترګو باندې قبوله ده،
حسین احمد مدنی رحمه الله ماته د دین لاره خولې ده، ماته د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه بیان کړي دي. خو یاد وساته زه په پاکستان کې یما، هغه په هندوستان کې دی. کو دغه حسین احمد مدنی رحمه الله دیم را پاسېدو، د هندوستان سره ودرېدلو او د هغه پوځ سره ودرېدلو، نو زه به د خپل فوج پاکستان سره ودرېږم، زه به د خپل استاد هم مقابله کوم. دا الله شاه بخاري رحمه الله وایي. دا د ځانه جوړ کړې شوې خبرې نه دي. نن خلک را پاسېدل وایي علماء دیوبند دا د ملک غداران دي. نه، ملک د پاره چې علماء دیوبند څه کړي دي هغه بل چا نه دي کړي. کو دا علماء دیوبند نه وي، ما تا ته وي هغه د عطا الله شاه بخاري رحمه الله وایي زما استاد هم ماته په مقابله کې راځي، د هندوستان فوج سره ودرېږي، زما د سر تاج دی، خو په مخالفت د پاکستان کې راځي، وایي زه به هغه ته مقابلې ته وځم. زمونږ ته علماء دیوبند خولي دي صاحب دا خبرې. منګه د خپل ملک پاکستان هیڅ چېرې مخالفت نه کوو. منګه په پاکستان کې کوم مخالفت کړی دی د بېدینۍ هم کړی دی. منګه د خپل خورې هیڅ چېرې مخالفت نه کوو. منګه د خپل ملک محافظین یو. علماء دیوبند چې څومره دي علماء حق دي، او کلم چې د حق خبره راغلی د علماء دیوبند کړې ده، بل مسلک والا پاسېدی نشي چې د حق خبره وکړي. پاکستان هغه خلکو تیار کړی دی کم چې فنکارانو، او وای پاکستان کې جنگ شروع شو نو وای میډم نورجهان را پاسېد او هغې ملي نغمې ویلې او په هغې سره یې پوج را اوچت کو او ورغلل، نو دوی جنگ وګټلو. زما د علماو هغه وینې لاړلې، زما د علماو هغه شجاعت لاړو، زما د قوم هغه غیرت لاړو. هغه مسلمانان چې په اونو پسې به ځوړندېدل، هغه مسلمانان چې د هغوی نه به نوکونه راوښکلی کېدل، وایي ووړئ د دې خبرې نه، هغوی نه وړېدل، د هغوی دا تمامې کارنامې ختمې شوې او لاړو ډمانو پسې پاکستان لاړو. وایي دا به دې ګانې ویلې او پوځ به یې راوچتو. کو دغې فوج ته دا د شهادت دا مرتبه علماو نه وښودې، کو دغې فوج ته د جنگ دا مرتبه علماو نه وښودې، هېڅ چېرې دوی نشي راوړاندې کېد. علماو فتوی ورکړئ، ځان پسې بمونه وتړئ، د ټینکونو د لاندې شئ، ورشئ دشمن غرق کړئ. دا خو علما ویلو. په ګانو باندې ته پاکستان جوړئ، په ګانو باندې ته د پاکستان دفاع کې. نه نه، د پاکستان دفاع په ګانو باندې نه کېږي. حضراتو عرض مې دا کولو، که په مخ د ځمکه علما نه وي هېڅ چېرې کامیابېدی نه شي. نو منګه مخالفت د پاکستان نه دی کړی، منګه مخالفت د پاکستان د حکومت نه دی کړی، منګه مخالفت د پاکستان د فوج نه دی کړی، منګه مخالفت د پاکستان د پولیس نه دی کړی، منګه کو مخالفت کړی دی د بېدینۍ هم کړی دی. اکو هر څوک بېدیني قایموي، منګه د هغې مخالف. پاکستان منګه پاک غواړو، د دین نه یې ډک غواړو، او د الله رب ذوالجلال نه دعا ده چې دغه به الله رب ذوالجلال د دین نه ډکوي. دا زمونږ ایمان دی. منګه به خپل کوشش کوو او پاتې شو د پاکستان دپاره. نو د پاکستان دپاره زمونږ د هر طالب او د هر عالم وینه حاضره ده. منګه مخکې هم نه وروستو شوي او بیا به هم نه وروستو کېږو. الله رب ذوالجلال نه دعا ده چې دا ما سوی په دې ته جمله مسلمانانو ته اول ما ته بیا جمله مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا کې